محترمو مسلمانانو نونو یو ډیر زبردست حدیث مبارک دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې کلم یو انسان د خوراک نه مخکې د خوراک د کېښودو نه مخکې هغه بسم الله الرحمن الرحیم ووایي نو هغې دومره اجر او ثواب دی چې هغه خوراک او په هغه طعام کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه برکت نازل شي، او داسې برکت چې هغه د ستا صرف په کېښودلو د خوراک کې نه بلکې په ټول رزق کې چې کومه د انسان هغه برکت اچولی شي. د بسم الله ډیر فضیلت دی. حاضرینو، یوه پیره حضور علیه السلام مبارک او صحابه کرام سره په یو دسترخوان باندې ناست په خوراک باندې. نو دا کې یو صحابي و او هغه صحابي چې کومه دا خوراک کولو، هغه صحابي دا خوراک کولو، نو چې کله اخیری لقمه اخیری ګله چې کومه دا پاتې شوله، نو هغه صحابي چې خوړله نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرماو. هغه صحابي فرمایي چې بسم الله اوله و آخره. نو په دغه ټیم کې نبی علیه السلام مبارک چې کومه دا وخندل، تبسم یې فرمایلو. صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم مبارک ورته وفرمیل یا رسول الله مبارکه تاسو خندا وکړه، په دې کې څه حکمت و چې تاسو وخندل؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي دغه صحابي سره شیطان په خوراک کې شریک و، چې څومره خوراک دغه وکړو او امره خوراک ورسره چې کومه دا شیطان هم وکړو، خو چې کله دغه بسم الله په اول کې تی ویره و ځکه ورسره شیطان خوراک وکړو، خو چې کله دغ په بسم الله وویله نو شیطان الټي وکړې ټول خوراک کې بهر راواچلو. نو نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي ما هغه شیطان پرې وخندل چې کوم شیطان د دغه صحابي سره یې خوراک کړی و. نو حاضرینو، معلومه دا شوله چې کلم یو انسان په خوراک باندې کینې دسترخوان باندې، نو په کار دی چې په اول کې بسم الله وایي، او که بیا یو انسان نه بسم الله په اول کې ویره شوه، نو په کار دی چې بیا موږ په منځ کې چې کومه هغه دعا وایو چې بسم الله اوله و آخره، نو زمونږ په رزق او په هر شي کې برکت دی. رب کریم دی زمونږ او ستاسو ټولو په روزګار او په رزق کې ډیر وسعت او فرخي نصیب وفرمایي. جزاکم الله.